او د سبا د راختلو نه مخکې ځان هغه ځای ته ونه رسېږي نو که هر څومره احکام د حج وکړي دی بیا هغه حج نه دی شوی. او دویم سبا له د حجیانو بیا څلور احکام دي، صحیح حدیث سره ثابت دي. جمرات وشتل دي، قربانی کول دي، سر خرول دي او طواف کول دي د بیت الله، چې دا ټول احکام فرضي احکام دي. ورسته بس بیا د حج آسان مسائل د کی عرض مې د خبرو یو هغه احکام دي چې هغه د حاجیانو پورې خاص دي، او ځنې داسې احکام دي چې هغه ما او تا د پاره هم دي اگر کو ما او تا حج نه نیوتلی. په هغه احکامو کې یو اهم حکم چې دی هغه د قربانی حکم دی. د قربانی د کولو د ټولو نه مخکې اولنۍ خبره دا سوچ ته راوړل غواړي چې الله تعالی یو ناشنا او یو اهم خبره کوي. الله تعالی داسې وایي لن ينال الله لحومها ولا دماؤها. الله لن په عربی کې د تاکید د پاره ځي او الله ما او تا ته داسې وایي چرې هم الله ته ستا د قربانیانو غوښې او نه ستا د قربانیانو وینې چرې هم الله ته نه رسېږي. بس او دویم کلمه داسې وایي ولکن یناله التقوا منکم. الله تعالی ته ستا د زړه اخلاص رسېږي چې ستا د الله د رضا څومره سوچ دی. د ټولو نه اولنۍ خبره او اهمه خبره داسې ضروره چې عمل کې چې اخلاص نه وي، که نن څوک سل قربانیانې سبا وکړي او د اختر پوره زمانې وکړي یوه قرباني هم الله نه قبلوي. بس د عمل د پاره نیت دا داسې یو اهم شی دی که د چا په نیت کې فرق راغی، حتی کې که